نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم سورة المائدة ومقارا يوصل شكالسم نمبر آیت دی فمخیر کو کی عیسیٰ علیہ السلام د دنیا زندگی ذکر شوا اس پدی آیاتن کی عیسیٰ علیہ السلام د آخرت زندگی ذکر کی کلچ د قیامت ورسی اللہ رب العالمین بعد عیسیٰ علیہ السلام نا سوالو کی چیز تاسو دی قوم کی سیانو تاسو تخدے او ستاسو مور بی بی مریم تا خدے وی آیت آورت تاسو ویلی اللہ رب العالمین تا معلوم دا چی عیسیٰ علیہ السلام او دی مور قوم تا دا خدائے ندی ویل لیکن د عیسیانو د تردید او د مذمت د پارا اللہ رب العالمین بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تپوسو عیسیٰ علیہ السلام بعد اللہ رب العالمین تا جواب ورکی چا اللہ پاکستان پارا دا مادی قوم تا نامناسبہ او ناحقی او باطل خبر ندی کھڑی کچھلی ماں دی تدا سے خبر کھڑی وی کہ آد اخبر بندگے پزے باندی زانو تدا خدایے پتور اختارکا یا زمان مور نتاس تبدا خبر معلوم ہو خما ندی کھڑی ما خود بھی تو ویلو چې زدا الله بندې ما د الله پیغمبر ما کتاب الله انجیل را کړی دی د بیبي مریم زوی ما او د یو الله بندګي کوي دوی ته ما نه دی ویل چې تاسو ما خدای وګڼئ او زما مور خدای وګڼئ او عبادت زمونږ کوي او مونږ یادوي چې نام خدایا دا متمانه دی او زما پدی زرکی زما پدی نفس مخلوقه کی چې دا سدی الله کوتا تمام او ستا په نفس خالقه کی الله چې سدی ما ته پته نشته او دا غیب په تمام رازونو باندې خبردار ذات دی عیسی علیہ السلام دا قوم با پخپل شرک باندې پیږي چې موږ دا شرک کړو او عیسی علیہ السلام زمون تکذیب او تردید وکړو چې عیسی علیہ السلام خو ویل چې خدای دی عیسی علیہ السلام خو ویل چې خدای بنده پیغمبر او مال الله کتاب انجیل را کړی چې کله پدی آیات پدی موقع باندې الله جل شانه با عیسی علیہ السلام په جبه باندې د قوم عیسیان تردید او بیا عیسی علیہ السلام د خپل خبره وضاحت وکړه چې الله تعالی ته کوم خبره حکم کړو هغه خبره ما دې قوم ته کړې تارا تویل چې
قوم ته د وحدانیت د الله دعوت ورکړي هغه دعوت ما ورکړي ما دوی ته ویلو چې تاسو د یو الله عبادت وکړئ چې زمان خدای دی او ستاسو خدای دی ما ورته داسې او تر کومې چې زه په دوی کې نو ما دغه خدمت کوم او چې کله تاسو اسمانونو ته وخېجولم نو بیا ما ته پته نشته چې دوی څه کوي د دې عقیده چې د شرک ګرځېدلې ده او ما ته او زما مور ته خدای وي د دې ما ته پته نشته او بیا عیسی علیہ السلام الله رب العالمین د رحمت مطابق ارشاد فرمایي یا الله دا خلق ستا بندگان که ته سزا ورکې هم ته بادشاہ او که ته معاف کې هم ته بادشاہ ستا اختیار او دا عقیده اهل السنه والجماعه ده چې الله رب العالمین په عذاب او ثواب ورکولو کې خود مختار او قادر مطلق دی که الله رب العالمین وغواړي یو لوی مجرم معاف کړي دا الله خواهد څوک ته تپوس نشي کولی او که الله پاک وغواړي یو لوی نیک بنده په جهنم کې واچي هم الله قادر دی څوک ته تپوس نشي بادشاہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اللہ رب العالمین مالک مطلق دی او دا بندگان دا مملوک مطلق دی او یو مالک د خپل مملوک په باره کې خود مختاری چې څنګه کول غواړي هغې ته څوک ظلم نه لکه په دنیا کې یو سړی په خپل مال کې څنګه په خپل ملک او مال کې څنګه تصرف کوي خپل کار کوي څوک دا تاسو نه شي چې ولې خپل کار او بیا رب العالمین دا وخت کنه کې انسان جهنم ته بوزي بوتلی شي لیکن الله وعده کړی دا نه بوزي کافر او مشرک انسان کا الله او غواړي جنت ته بوتلی شي قدرت لري لیکن الله وعده کړی چې کافر به جهنم ته بوزي وعده کړی نیک انسان جنت ته او بد انسان جهنم ته لیکن د دې په خلاف باندې الله پاک قادر دی الله پاک عاجز نه دی چې یو سړی نیک دی او خامخا به جنت ته بوزي او مجبور دی نه د الله خوا کبوزیه دا الله فضل او که کافر جهنم ته بوزي دا الله قدرت دی دا الله عدل پدې کې الله پاک ته ظلم نسبت نه کوي بادشاہ او بیا الله جل شانه فرمایي دا قیامت ورځ به هر چا ته رښتیا خپل بدله ملو شي او دروغجنو ته د خپل دروغ بدله ملو شي عیسی علیہ السلام ته خدای وی په دې خبره کې دروغجن عیسی علیہ السلام د الله د وحدانیت او د یووالي دعوت چلول دي په دې کې هغه رښتونه دي عیسی علیہ السلام ته الله پاک د خپل رښتیو بدله ورکړي او د دوی قوم چې عیسی علیہ السلام او بی بی مریم ته خدایان وی دي تب الله پاک د خپل دروغ سزا ورکړي نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ او یاتا وقت اللہ پاک کو فرمایا یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیہ السلام أأنت قلت للناس اتخذوني آيتا ويلو خلق تاجتا سماء لسيه أمي وضمامون إلهين وخدايا من دون الله سوى الله دعوة تطوي عیسی علیہ السلام نے خدا تقوس اللہ پر قیامت کی قال عیسی علیہ السلام کا جواب کہ سبحانك پاکی رستاد پارا خدا یا پاکا ما یکون لی نجم مناسب ہو جائے سماد پار ان اقول دا چیز ہوئے ما خبری لیس لی بحق چند زماد پار صحیح دا خبر غلط او دا زما سره خالي نامناسب ندي چې زه وته چې زه خدای زه خو بندایم د بیبي مریم زوی انسان دا خبر زما سره مناسب ندي زه وته
ان كنت قلت فقد علمت کچر بالفرض ما ویل کی تدا خبر پتا قیسا تاستب معلوم تعلم ما فی نفسی اللہ پاک تاسو پیگے پاس جزما پدیزلو پا نفس مخلوق کی ولا اعلم ما فی نفسک واللہ جنبیکم پاس باندی چستا پا نفس خالق کی استاسو علم ما تندی معلوم و زمان طول ارسا اللہ تا معلوم انک انت علام الغیوب یقینا تو خفی بغیب باندی ما قلت لما نویل بیت الا ما امرتنی بھی مگر اغسجد آماد حکم کڑو داغی ان عبد اللہ دا چتا سا عبادت توید یو اللہ ربی چی زما رب دی و ربکم واستاس و رب دی وکنت علیہم اوز امفت بھی باندی شہیدن گواما کنتو بیم ترکمی چت پدوی کیو سیدم فلما توفیتنی ہر کل ستازو چکلم آسمان طرف تا كنت انت الرقیب علیہم توی پدوی باندی نگہبان وانت على كل شيء شهيد او تئی قاسد باندی گواہ ان تعذبهم كترتبيت عذاب ورکوی فإنهم عبادك بس یقینا داستا بندگان او مملوک دی وإن تغفر لهم كترتبخنور کی پیتا فإنك أنت العزيز الحكيم بس یقینا غالب و حکمت والا ذاتی تانا سوک سوال کو ان کی پختن کو ان کی رشتہ قال اللہ اللہ پاک او فرمائی هذا يوم ينفع الصادقين داورز دا سیدہ چپے دور کبھی رشتن خلقتا صدقم دبی رشتیاوینا لم دبی دا پار بوی جنات باغنا تجری چی بہیگی بمن تاتی الانہارو لاند داغید غنمنینا خالدین فیہا ابدا دیبا بیشی پدی جنتن کی رضی اللہ عنہ اللہ پاک خوشالد اللہ پاک و خوشالد دبین و رضو عنہ او دیب خوشالد اللہ پاک ذالک الفوز العظیم دادا لو یکامیابی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ جل شانہ دبار بادشاہید آسمان دا والارض دزمکی وما فیہن نواسک بدزمک آسمان کی وهو على كل شيء قدير او اللہ پاک ہر چیز باندې قادر ذات